آیت الکرسی او درې پیرې دغه دعا چې بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء السميع العليم دا یو سړی وایي سهار دی وایي مانځه نه وروسته ماښام مانځه نه وروسته نو دی به د سحر او د جادو او د نظر او د دې څیزونو نه به دی محفوظ وي. نو ته به څنګه کې د دې حفاظت به څنګه کې نو یو طرف ته دایي چې الله نه به ته غواړې الله ته به آواز کې کله چې تا باندې سخت راغله د دغه وسوسه د باندې راغله د انسان د طرف نه شیطان د طرف نه نو الله نه به غواړې قل اعوذ برب الفلق ویا پناه غواړم په رب د سبا یا پناه غواړم په رب د شلونکي چې هغه ګټه وشلوله د هغې نه اوبه راوخېجولې راوویستې الله بمبته او دانه وشلوله د هغې نه تیغونه را زرغون کړه ځمکه وشلوله د هغې نه بوټې راوویسته بره اسمان کولاو کو نه هغې نه بارانونه راورول دغسې زما استاد سینې کولاو کړه په دې کې قرآن کې ښودو نو من شر ما خلق د شر د هغه نه چې پیدا کړي دي ومن شر غاسق اذا وقب او د شر د تیرې نه کله چې خوره شي یا الله موږ باندې اوس بیا تیره رانولې رڼا راغله قرآن یې ووې د پیغمبر سنه سنت یې ووې نو یا الله موږ باندې تیره بیا رانولې من شر غاسق اذا وقب د شر د تیرې نه کله چې خوره شي کله چې پریوزي ومن شر النفاثات فی العقد او د شر د پوکوونکو نه په ګوټو کې یو دا و چې رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې سحر شوی هغه سحر د عام طور باندې داسي چې لکه څنګه چې په بدن باندې مرض راځي تب راځي دردونه راځي دقسې د سحر اثري نو رسول الله صلی الله علیه وسلم بدن داسې ښکارېده لکه چې تړلی شوی بند شوی نو کله کله سړی دغسې کېږي نو دا بعضې د سحر او د جادو د وجې نه نو رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې هلته کې لبید ابن عاصم و د هغه لوڼو سحر جادوی کړی و بیر سروان کې هغه خښ کړی و کوهی و په هغې کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د هغې خبر ورکړی شو او دا صورتونه نازل شو دا یې وې او هغه غوټه یوه به کولاوېده رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دا ختم کو 11 غوټې وې او 11 آیاتونه دي د دواړو صورتونو کې نو رسول الله صلی الله علیه وسلم بالکل جوړ شو نو موږ ته هم طریقو ښوده تاسو کې که چا باندې سحر او جادوی په دې باندې دموئ هغه ختمیږي به داسې نه چې ته جادوګر پسې ځې کوډګر پسې ځې دا بعضې پکې دي نه هغه په دغې قصو کې روان دي نو په هغې پسې مزه په خپل علاج په خپله باندې وکړه دا قرآن کریم دی د دې آیاتونه وایه ځان پې دموه دا قرآن کریم آیاتونه ووایه او په دې باندې ځان له اوبه دموه هغه پسکه نو رسول الله صلی الله علیه وسلم یو دا وښودل دا عمل هم په خپله باندې دا و چې کله سملاسته به نو دا 3 صورتونه به یې ووې او د لاس به یې مخې ته یو ځای کړه په دې باندې به یې چوپ کړه په خپل بدن باندې چې څومره په اسانه به راښکوده کېدی شو په اسانه باندې به هر ځای ته چې کوم ځای ته رسېده په هغې باندې به یې راښکوده دارنګې رسول الله صلی الله علیه وسلم به دا 3 پیرې دا چل کو او خپل نوسی هغه به هم په دې باندې دمول کله وایي نظره شوی دی خلک وایي نو دا به په دې باندې دموه دا نظر نه به بچ کېږي دارنګې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې آیت الکرسی او 3 پیرې دغه دعا چې بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء السميع العليم دا یو سړی وایي سهار دی وایي مانځه نه وروسته ماښام مانځه نه وروسته نو دی به د سحر او د جادو او د نظر او د دې څیزونو نه به دی محفوظ وي نو من شر النفاثات فی العقد د شر د هغه پوکو وهونکو نه په غوټو کې مخکې به غوټو له به تار به هغې به بندونه ورکول غوټې به دا تبه تړي څوک تبې تړي او څوک سیجل کوي څوک سیجل کوي دا سحر او جادو وغیره دا قصې هغه وخت کې ډېرې وې اوس په دې دور کې هم دي لګیا دي بعضې مولیان به هم داسي چې هغه به دغه کوړې به کوي منترې به کوي خو دغه سړی د ایمان نه خلاصي ایمان پکې نه وي چې دا سحر او جادو کوي او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلي چې یو سړی د دغې پالګري پسې لاړ په دغې کوډګر پسې لاړ او د هغه تصدیق یې وکړو نو 40 ورځې مونځ نه قبلېږي
او دائم فرمایل چې څوک دغه سړی پسې لاړ داغه تصدیق وکړو نو ما چې کم سره وړلی نو د هغه انکار وکړو مطلب دا د قرآن نه انکار وکړو زمانه انکار وکړو چې انکار د قرآن نه وکړو نو د خلاص چته لاړ نو لاړ بل طرف ته کافر شو دیو جنا سحر بارکه مخکې قرآن کریم کې ویلو وتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا سحر تا کفر ویل پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایلو هر نجومی هغه کاهن دی هر کاهن ساحر دی او هر ساحر کافر دی نو دا درې واړه په یو ډانګ باندې وال چې دا کاهن دی که نجومی دی او که ساحر دی دا درې واړه کافر دي نو ځان دغه سيزونو نه ساتل پکار دي هغه پس چې لاړ شي ناغستانه نمونه یزد کې بیا پتا باندې کوي ګورای تا ته وای ستاسو نوم دی نو بیا د مور سنوم دی ته چې چا تپوس کې نو داغه سنوم دی نو داغه د مور سنوم دی ته چې د چا پر تعویز کې نو داغه سنوم دی نو داغه د مور سنوم دی دا تپوس نه چې ستانه کوي نو پوه شي چې د سیر او جادو تر روان دی ستانه مور په نوم کې داغه سکار دی ستانه د مور تپوس کوي ومن شر النفاثات فی العقد او د شر د شر په کوونکو نه پغټو کې بل وی ومن شر النفاثات فی العقد د شر دا پروپاګاندا کوونکو نه په مجالسو کې بلګیا پروپاګاندا وکي دې دور کې دا خبرې بیا زیاتی دي د پروپاګاندا دا خبرې زیاتی دي دا به کله جماعت په لحاظ سره کوي کله به یو فرد په لحاظ سره کوي ستاسو د جماعت د امام چې دی نو د دعا نه مني د خیراتونه نه مني د پلان کې نه مني د قبر عذاب نه مني دا قصې به مسې به کوي ولې چې د خلق د دنه واړی پروپاګاندا به کوي خلق ته متنفره کی نه تب سکے دغه پروپاګاندا پسې بمنځي قران کریم کې اوریدونکو د پاره دا ویلو تا واوریدو نو الله وی سورته حجرات کې اذا جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا کله چې تاسو یو شریر راغی یو فاسق راغی یو خبره د توکړه نه ته هغه تحقیق وکا مولوی سے پسرا چې مولوی سے ابتدا عذاب قبر عذاب نه مانی ته پوښتنه وکړه مولوی سے ابتدا خیرات را ششتانه مانی خلک وی الته لګیا دي خلک لګي خبرې کوي مولوی سے خیرات نه مانی او مولوی سے دعا نه مانی یا د جماعت مبارکي وای نو پکار دي تپوس وکړي تپوس دیو کې الګا ما ته قران کریم دا حکم کړل چې تا ته یو خبر اورسید نو داغه تحقیق وکا نزستانه تپوس کو ما خبر اورید الله دا مولوی سے یا دا دی مولوی سے چې دې کم جماعت کې دې دا جماعت والا دی عذاب د قبر نه مونی دی خیراتونه نه مونی دی وسیله نه مونی دی پلان کې نه مونی ډینګې نه مونی دا قسم یې به خلک کوي لګیا وي نتب سوې ستاسو لپاره حکم دا دی ومن شر النفاثات فی العقد الله نه بغواړي یا الله دغه پروپاګاندا د شر نه مت ساتي ومن شر حاسد اذا حسد او د شر د حسد کوونکې نه کله چې حسد کوي ورپسې صورت کې د انسان درې منزل خي الله دا خي تا باندې حالات راضي ما به نه راضي یو د ډوکوالي حالتي خوراک ته محتاجي دویم حالت د ځواني پای کې د سړی د مټو طاقتي او یو د بډاوالي حالتي سړی کمزور شي محتاج شي نالا یو د دریو حالتونو کې رب دې زم مالک دې زم او حاجت روا دې زما نو قل اعوذ برب الناس وا پنا غوانم پر رب د خلقو پالون کې د خلقو ملک الناس واقدار د خلقو بادشاہ د خلقو الہ الناس معبود د خلقو او حاجت روا د خلقو من شر الوسواس الخناس د شر دا وسوسه چونکو پټنا الذي يوسوس في صدور الناس چې وسوسه اچي پسنو د خلقو کې من الجنه والناس د جناتو نه کې د انسانانو نه د دغه انسانانو د دغه پیریانو د جناتو شیطانانو داغي د شر نه یا الله ته بچ ساتي زما خپل زما طاقت نشته چې یا الله ځان داغه نه بچ کم زما امداد بکې ایا الله زما امدادو کې د دغه خلقو د دې شرونو نه د دې فسادونو نه د دې حسدګر د حسدونو نه ما وساتي قران کریم ختم شو منګه بیا شروع کوو پدې کې وایي شیطان خوشاله شي اذا ختم شو خلاص شو وزګار شو نه دا به زمونږ کاری الله دې دا زمونږ د تر مرګ پورې نصیب کی دا به زمونږ کاری زه اوس بیا شروع کوم
بیا یې شروع کوم نو مولوي صاحب بم لګیایي بیا به وایي دا ثابت کال کې به ویل کېږي نو بیا په روژه کې بیا ویل کېږي دا زمونږ تر مرګه پورې دا انشاءالله زمونږ عمل وي کار وي الله دې موږ ته نصیب کړي الله دې موږ دې توفیق موږ ټول راکړي بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین ټول صفاتونه د خدای ته خاص الله د پاره چې رب دې ټول عالم الرحمن الرحیم عام مهربانی والا دی او خاص مهربانی والا دی مالک یوم الدین واقدار د ورځې د جزا دی ایاک نعبد و ایاک نستعین یا الله خاص په دې عاقده باندې موږ ستا بندگی کوو نو زموږ بندگی قبول کړي و ایاک نستعین او خاص تانه امداد غواړو زموږ امداد وکړي اهدنا الصراط المستقیم یا الله کلک کې موږ پنه غلار زمونږ دعا دا زمونږ سوال دا یا الله موږ ته نیغ لار راته اوښه نیغ لارې توفیق را راکې په دې باندې کلکواله استقامت راته نصیب کړي دا نیغ لار کومه یو ده صراط الذین انعمت علیهم لار دا کسانو چې تا انعام کړل په هغې باندې غیر مغضوب علیهم نه دی غضب کړی شی په هغې ولا الضالین او نه هغه ګمراه دي نو د هغه نیکانو خلکو لار چې هغه څوک دي وایي کوم یو سړي چې تابعداري وکړه د الله او د الله د رسول من یطع الله والرسول فاولئک انعم الله علیهم من النبیین والصدیقین والشهداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا دا الله او د الله د رسول د تابعداري چې څوک کوي نو دته به الله ملګرتیا نصیب کړي د هغه چا چې هغه انبیا علیهم السلام هغه صدیقین دي هغه شهدا دي هغه صالحین دي دا په ملګرتیا کې ډېر ښه دي د دغه خلکو ملګرتیا الله رب العزت زمونږ تر قیامت پورې تر مرګ پورې نصیب کی تر قیامت پورې زمونږ چې څومره اولاد دي څومره چې زمونږ نسلونه چریږي الله رب العزت هغې له هم توفیق ورکړي الله دې په دغې باندې هغې کلک کړي چې دغه قرآن او سنت باندې په دغې عقیده باندې د الله او د الله د رسول په لار باندې رواني الله رب العزت زمونږ دا ختم قبول کړي زمونږ دا ناسته دا لږ ساعت کې ناسته راغونډېده الله یې دا په خپل در کې قبول کړي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین زي درود شريف واحد اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره اللهم استرنا بسترك الجميل اللهم استرنا بسترك الجميل اللهم اصلح لنا شاننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك فإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعالى نستغفرك ونتوب إليك الله رب العزت زمونږ چې څومره استادان مشایخ وفات شوي دي الله رب العزت د هغې قبرونه د نور نه ډکي الله رب العزت په جنتونو کې والا اعلی مقامات ورکي په دې نږدې دور کې زمونږ د دارالعلوم مټې سواد مولوي صاحب وفات شوی دی د هغه نه لږ مخکې زما ورور د درشخیلې هغه وفات شوی الله رب العزت دې ټول په جنتونو کې اعلی مقامات ورکي الله رب العزت چې څومره ژوندي دي الله رب العزت د هغې په علمونو کې عملونو کې عمرونو کې برکتونه واچي الله رب العزت عام مسلمانان چې څومره وفات شوي دي په دې نیزې دور کې په دلته کې د کوزه درشخیله کې هم کسان وفات شوي دي الله رب العزت ټولو مغفرت نصیب کی الله رب العزت ول په جنتونو کې اعلی مقامات ورکي الله رب العزت دلته کې څومره راغلي راغون شوي دي د دې پزونو کې څه ضرورتونه شرعي حاجتونه الله رب العزت د خپل غیب خزانونو پوره کی سو قرضداري الله رب العزت قرضونو انتظام ولو کې الله قرضونو نخلاص کی الله رب العزت څومره بیمارانی هغه بیماران په کورونو کې دي کې دلته کې دي او هغه په هسپتالونو کې الله رب العزت خپلوان دي او هغه نور مسلمانان رونه دي الله رب العزت شفای کامله عاجله مستمره د دین د خدمت د پاره ورکی الله رب العزت زمونږ پزړونو کې د راتلونکو کې د ناستو خلکو پزړونو کې چې څومره شرعي ضرورتونه حاجتونه دي الله رب العزت د خپل غیب خزانونو پوره کی الله رب العزت زمونږ د مساجد او زمونږ د مراکز او زمونږ د مدارس او حفاظت کی الله رب العزت زمونږ د ملک پاکستان حفاظت کی الله رب العزت زمونږ په دې علاقه باندې د امن صادر خور کی الله رب العزت د حرمین او شریفین حفاظت کی الله رب العزت د فلسطین د مسلمانانو امداد کی الله رب العزت دغه کافر چې مسلمانانو باندې لګیا دي د مسلمانانو باندې سترس نشتی نه په وړو باندې سترس راځي او نه په زنانو ترس راځي نه په بوډاګانو باندې سترس راځي
لګیا دي په بے ترسه باندې لګیا دي، نه د هغې ته اوبه پرېږدي او نه ډوډۍ پرېږدي، خوراک پرېږدي، او هلته کې لګیا دي لپاسه نه پې بمباریانې کوي، لپاسه نه په هغې باندې ګولۍ ورئ. الله رب العزت دغه کافر په خپل ځانونو باندې اخته کي، په خپل ورد الله اخته کي. الله رب العزت دغه مسلمانان ته اخلاص کي. نورو ځایونو کې چې څومره مسلمانان د کافرو سره بر سره بیکار دي، الله رب العزت دغه مسلمانانو امدادو کی. الله رب العزت زموږ څومره چې غریبانان دي دغه ټولو امداد دی الله کی. الله رب العزت زموږ د ټولو حامی او ناصر شي. الله رب العزت قرآن او سنت باندې عمل کولو توفیق موږ ټولو راکړي. الله رب العزت زموږ راضي شي، داسې الله راضي شي چې بیا ناراضه نشي. الله رب العزت موږ را چې کله خپل ځان ته غواړي نو الله رب العزت موږ ته په هغه وخت کې غواړي چې الله زموږ راضي او زموږ په جواب باندې دا کلمه چې لا اله الا الله محمد رسول الله وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و علیه و صحبه اجمعین. آمین آمین یا رب العالمین.